السلام علیکم ملګرو. شهید افریدي یو بیان ورکړی چې ډیر غټ بیان ورکړی دی. ویلي دي چې په موږ باندې 2005 کې په انډیا کې زموږ په ټیم باندې حمله شوې وه. تاسو له دې معلومه چې نازک ټایم ول ځکه وایم چې پاکستان کرکټ ټیم ورلد کپ ته راتلو حوالې سره ډېرې زیاتې خبرې په سوشل میډیا شریکېږي او اوس خو بلاول یو کمیټي هم جوړه کړه چې به ځي هلته انډیا له به ځي، انډیا کې به سکیورټي چې کوي، انډیا کې به ګراونډ چې کوي چې آیا پاکستان کرکټ ټیم سیف دی که نه. تاسو نه هم په دې ویډیو کې یو کوېسچن کوم چې دا کوېسچن جواب به تاسو د کمنټ په ذریعه راکوئ، خو ویډیو مکمل وګورئ. د شهید افریدي هغه بیان در سره هم شریک کوم چې شهید افریدي داسې خبر راوړو چې دا خبر تر اوسه پورې په میډیا باندې نور راغلی، خو شهید افریدي په دې ټایم کې دا خبره وکړه چې په موږ باندې 2005 کې په انډیا کې حمله شوې وه. دا څه حمله شوې په هغې باندې هم خبره کوو. خو ټول نه پیله تاسو ماله په کمنټ کې ووایئ چې آیا د پاکستان کرکټ ټیم پیله ویډیو وګورئ، هغې نه پس کمنټ وکړئ چې آیا پاکستان کرکټ ټیم په انډیا کې محفوظ دی که نه. راځو چې شهید افریدي بیان طرف ته. شهید افریدي ویلي چې په بنګلور کې 2005 کې زموږ انډیا سره ټیسټ سیریز چې دریم ټیسټ یې موږ وګټلو او څه ټایم زموږ بس ګراونډ نه هوټل ته تلو نو په لاره باندې موږ باندې څومره هم انډین لوکل خلک وایي زموږ په بس باندې د کاڼو پتراو وکړو، په موږ باندې ډېره سخته حمله وکړه، غیر چاپېره موږ نه خلک راتاو شوي او د موږ په بس باندې کاڼي راویشتل، چونکې بیا سکیورټي راغه هغې ته موږ بچ کړو، موږ یې هوټل له ورسولو. او څه ټایم چې شهید افریدي دا خبره کوله نو تاسو له دې تصویر کې ښکاري هم چې عبدالرزاق ورسره هم ولاړ دی او عبدالرزاق هم د دې خبرې تصدیق وکړو چې یا بالکل دا حقیقت دی. دومره موده دا خبره په میډیا باندې نه وه څرګنده شوې، هغه ټایم کې به څرګنده شوې وه، خو اوس ډېره موده دا خبره ډېره غلې وه چې په پاکستان په کرکټ ټیم په 2005 کې په انډیا کې د هغوی په بس باندې مطلب خلکو پتراو کړی او بیا د ورلد کپ په دې نازک صورتحال کې داسې خبره کول. خو ورسره شهید افریدي یو پازیټیو خبره هم کړې ده چې دا د کرکټ سره او پاکستان کرکټ ټیم له پکار دی چې انډیا ته لاړ شي، ورلد کپ ته انډیا ورلد کپ کې حصه واخلي او هلته میچ وګټي او انډیا له یو غټ پیغام ورکړي چې مونږ امن پسنده یو، مونږ کرکټ لور قوم یو. دا شهید افریدي په دې خپل انټرویو کې دا خبره ورسره هم کړې ده. خو بل طرف لکه تاسو وګورئ سیاست چې کوم دی زموږ په کرکټ کې ډېر زیات انوالو دی. تاسو له دې معلومه وي د پاکستان کرکټ بورډ نوی چیرمین چې کوم دی هغه هم ځکه اشرف شو، د پیپلز پارټي نه سلیکټ کړلی شو. زوړ چیرمین چې کوم هغه د مسلم لیگ نو چې هغه ختم کړلی شو، هغه ډېرې زیاتې منډې تړې غریبو والې د ایشیا کپ دپاره PSL کې هم د هغه ډېر زیات خدمات دي. ورلد کپ دپاره هم هغه غریب ډېرې زیاتې منډې تړې والې. نجم سیټي د یادوم چې هغه ډېرې زیاتې منډې تړې والې، خو د پاسه پې زرداري زورور شو، هغه یې ختم کو. خپل سړی چې کوم دی ځکه اشرف د PCB چیرمین کو. PCB چیرمین کېدو نه پس ځکه اشرف ډایرکټ دا خبره وکړه چې پاکستان کرکټ ټیم به انډیا له نه ځي. نن پکې شهید افریدي هم دا خبره مخې راغو. شهید افریدي دا خبره یو قسم له په شیطانۍ نه ده کړې، هغه ورسره خبره دا کړې چې دا د کرکټ حصه راکېږي داسې، او بیا چې د داسې دوه ملکونه چې د هغوی مطلب فایټ او د هغوی مطلب میچ چې کوم وي ګرم میچ او د هغه عوام جذباتي کېږي. بیا د موږ پاکستان عوام چې کوم دی هغوی د خپل ملک جیت هم ښه پر امن طریقې سره سلیبریټ کوي او هار هم برداشت کوي. هغوی داسې نه کوي چې هغوی په چا باندې حمله وکړي، هغوی په خپل کلاړیانو باندې حمله وکړي. په سوشل میډیا باندې مختلف قسم ویډیوز کتلو ته راځي، خو هغې مطلب دا نه چې زمونږ کم خلک دي هغه امن پسنده نه دي. انډیا خلک چې کوم دي هغوی جذباتي کېږي ډېر زیات، هغوی مطلب په ګراونډ کې هم په کلاړي باندې حمله کوي، په ګراونډ کې هم په بوتلو باندې کلاړیان ویشتلی شوي دي. د پاکستان په کرکټ ټیم په 2005 کې دا شهید افریدي نوی انکشاف وکړو او دا حقیقت دی، دې کې څه دروغ نشته. دې خبرې عبدالرزاق هم تصدیق وکړو چې بالکل دا په موږ سره دا واقع راغلی وه. نو خبرې مقصد مې دا و یو مې تاسو سره دا خبر شریک کولو، بل تاسو کمنټ وکړئ چې آیا پاکستان کرکټ ټیم هلته سیف دی که نه، او بل چې دا کومه کمیټي جوړېږي اوس په دې انډیا له ځي خامخا د پاکستان په خزانه د پاکستان په خرچو باندې به هلته ځي چکرې به هم ولګئ، یو قسم له سکیورټي به وګوري او پاکستان کرکټ ټیم به هر حال کې انډیا له ځي ورلد کپ کې به خامخا هغه پارټیسپیټ کوي، ورلد کپ نه هغه نشي شاله کېدی. د یو شارټ غونډې اپډیټ مې تاسو له درکولو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.